صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل منا إلى الشيخ الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن مغيرة بن بردس الجوفي اليماني البخاري رحمه الله تعالى. اللهم انفعنا وارفعنا بعلومهم وعلومكم آمين يا رب العالمين. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال أخبرنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى الرؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح ثم حبب إليه الخلاء، وكان يخرج بغار حراء فيتحدث فيه وهو تعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله، ويتزود لذلك ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى جاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال اقرأ فقال فقلت ما أنا بقارئ، قال فأخذني فقتني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ فأخذني فقتني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ قال فأخذني فقتني الثالثة ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم، فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجو فؤاده، فدخل على خديجة بنت خويلد فقال زملوني فزملوه حتى ذهب عنه الروع، فقال لخديجة وأخبرها الخبر ولقد خشيت على نفسي، فقالت خديجة كلا والله ما يوصيك الله أبدا إنك لا تصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقرض الضيف وتعين على نوائب الحق. فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى بن عم خديجة، وكان امرأ تنصر في الجاهلية وكان يكتب كتاب العبرانية ويكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي. فقالت له خديجة يا ابن عمي اسمع من ابن أخيك، فقال له ورقة يا ابن عمي ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى، فقال له ورقة هذا الناموس الذي نزل الله على موسى، يا ليتني فيها جزعا يا ليتني يكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم؟ قال نعم لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عوديا، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا، ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفطر الوحي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وعلى أصحابه أجمعين. حضرت إمام البخاري رحمة الله تعالى عليه لكتاب رواية الشروط حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نوحی ابتدا تفصیلی بیان میں بڑی خبر ذکر توشر جبریل امین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ریز القبیق کیونیوں اور پورا پورے ولور کل اور بیت رحمت اور ہر ذر و تداوینا کی چیئے قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طرف میں جواب ہے ما انا بقارئ دا اقرا متعلق مهم ہوئے دے چدا کم امر دے اور ما انا بقارئ کی دا ما تم مار دلیل کر توشو دارنگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تدریس الزور ورکڑے دے دې زور ورکولو د دې څه مقصد و په دې کې څه حکمت و بیا درې ستر ځلې دا زور ورکړی دی نو د دې تکرار ثلاثن د دې څه حکمت و نو د دې متعلق څه حکمتونه ذکر شول بیا درته د اول وحي متعلق ذکر وشولو چې د ټولو نه اولنی وحي کوم یو نبي علیه السلام ته راغلی نو د هغې متعلق د څلورو اقوالو ذکر وشولو اور بیا دغه روایات په منځ کې ترتیب درته وشولو چې على الاطلاق په نزول کې اول هغه د سورې علق او مالي پنځه آیاتونه دي د فترة الوحي نه بعد نازلېدونکي آیاتونه هغه د سورې مدثر دي او کامل سورت چې نازل شوی دی هغه سورې فاتحه اور بسم الله متعلق کی کوم روایت راغلی علماء فرمایي هغه ضعیف دی او کمزور دی بیا الله جل شانه چې رومانه وحی راځي
نشم وحی را لیدی یو طرف ته په دې سره ابتدا د وحی کی او بل طرف ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم جواب دی دا تموایا چې د نشم ویلی دا خبره مه کوه د نشم ویلی ځکه الله جل شانه به تا ته دا ښودنه کوي دا الله جل شانه صفات دا شان دي یو څیز کې د یو لیاقت او اهلیت نه وي و الله جل شانه دغې لره اهل جوړول وغواړي د دې اهل جوړېږي لکه زموږ ستاسو وجود نه و د دې کائناتو وجود نه و او نه په خپله د ځان ته وجود ورکولی شو یو څیز هم ځان ته وجود نه شو ورکولی چې کله الله جل شانه د دې کائناتو د وجود اراده وفرمایله زما ستا د وجود اراده وفرمایله سره د دې نه چې هېڅ قسمه په ظاهره امکان نه و بیا هم الله موجود کړلو نو چې الله ما ته موجود کړي یو نو الله ما ته چې دا صلاحیت د لوستلو هم موجودولی شي د لوستلو صلاحیت دا ختم راته راکولی شي ځکه دا الله جل شانه د دومره کمالاتو والا دی یو انتهایي بېکاره څیز وي د هغه بېکاره څیز نه الله انتهایي قیمتي شی جوړوي لکه تاسو د دین د وینې نه په څومره ښکلی انسان الله جوړ کړی دی بیا د دې علم حاصلولو دپاره چې څنګه د طالب علم محنت او خواري او شوق ضروري دی دغه شان چې دا کوم ښوونکی دی کوم معلم دی نو په دې کې هم بخل نه دی پکار کنجوسي پکې نه ده پکار چې د ده سره څومره علم دی چې دا ټول علم دی د خپل شاګرد ته وښایي الله د هغې درته ذکر وکړو چې ستا رب ډېر اکرم دی او بیا الله د دې یو مثل نظیر درته وښودلو چې دا الله جل شانه دا شان ذات دی چې قلم ګوره یو بېکاره شی دی بېجانه شی دی دغه الله سبب د نشر و اشاعت د دین ګرځوي د دې دپاره یې سبب جوړوي نو ته خو زما محبوب یې او په دې ټولو انسانانو کې افضل یې نو ستا نه خو به په طریقې اولا دا کار اخیستلی کېږي او ته به رایت د دې جوړولی کېږي چې سبب د نشر و اشاعت د دې دین شي ځکه الله هغه ذات دی چې چا ته څه نه یاد هغه هم الله ورته ښیي چې الله جل شانه عام انسانانو ته ښیي الله بتاته هم ډېر لوی علم درکوي وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل الله علیک عظیما دا آیتونه چې کله ستا پنځه په نبي علیه صلات وسلام نازل شول نبي علیه صلات وسلام د غار حرا نه راواپس شو په دا شان حال کې چې زړه یې درزېدلو کور ته راغلو خدیجې رضي الله تعالی عنها ته خدیجې رضي الله تعالی عنها ته خبره کوي چې زمِلو मुझे चादर ओढ़ा दो मुझे चादर ओढ़ा नو चादर ओढ़ाना څه معنا زما باندې څادر واچوئ کمبل را باندې واچوئ نو د دې وجه درته ذکر شوي وو چې اول خو به د نبي علیه السلام ګرمي کېدله نو اوس څنګه په ځان څادر اچوي نو د هغې دوه وجې درته ذکر شوي یو دا چې انسان پریشانه شي نو د پریشانۍ ختمولو لپاره دی څه وړي په ځان څادر واچوي د ټیم لپاره سترګې پټې کړي نو د ده د پریشاني د الله شان کې الله ختمه کړي دارنګه کله انسان چې هغه ډېر زیات ستړی ستومانه شي خوله پرې ولاړه شي بیا لږ وخت تېرېدو نه بعد چې هوا په ده ولګېږي نو د ده باندې ډېره زیاته یخني راځي نبي علیه صلات وسلام هم دغه حالت و د دې وجې نبي علیه صلات وسلام دا غوښتنه وکړله چې په ما باندې کمبل او څادر واچوي بیا نبي علیه صلات وسلام خطاب په صیغې د جمع سره او د مذکر سره کړی د هغې وجوهان هغه هم تاسو ذکر کړي رسول الله علیه صلات وسلام باندې دا څادر واچولی شو تر دې پورې چې د نبي علیه صلات وسلام نه دا ګبراهټ ختم شو دا ویلې کېږي یرې ته ګبراهټ ته یرې ته او بیا چې کله سور کې شو نو نبي علیه صلات وسلام کیسه کې خپلې بیبي خدیجې رضي الله تعالی عنها ته په ټوله کیسې ور وکړله فقال لخدیجه خدیجې رضي الله تعالی عنها ته وویل واخبرها الخبر پدا شان حال کې دا ویدا د رسولې مقولې دا د لقد خشیتو فقال لخدیجه د دې قال د طارق مقوله هغه د رسولې چې لقد خشیتو على نفسي
دا جمله نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دې کې ذکر کړل پتا شانحال کې اخبرها الخبر ټول کیسه ورته کړی و اول ورته ټول کیسه د جبرئیل دراتلو او بیا د هغه د وینا چې اقرا او بیا د وینا چې ما انا بقارئ او بیا د هغه زور کول بیا په اول بیا زور کول او بیا په اول د ټول کیسه ته ورته کړی او بیا ورته د نبی علیہ السلام فرمایي اے خدیجه لقد خشیت علی نفسی ما سره خپل ځان یره پیدا شو ما سره خپل ځان یره پیدا شو نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې دا فرمایي چې خپل ځان یې لرم نو خپل ځان باندې یره نبی علیہ السلام ته د څه شي محسوس شوی دی د څه یره نبی علیہ السلام نو د دې مطابق شارحین حضرات فرمایي چې علما ډېر اقوال ذکر کړي دي خو څه کې انتهایی واهي او ضعیف او کمزوري وهمي جوابونه او توضیحات او څه کې گزاره کوي نو یو یې پکې دا دی چې لقد خشیت علی نفسی ما سره خو یره پیدا شوله په خپل ځان باندې د جنون زه خو به لیونی نه یم یا لیونی نه شم ما سره دا یره دا خوب پیدا شولو دا په هغه واهي جوابونه دي بیکاره جوابونه ضعیف جوابونه ځکه علما فرمایي چې کله پیغمبر ته وحي راځي اول ځل نو د ده ته الله معرفت ورکړی وي دا زما خواته چې راغلی دا فرشته ده دی چې ما ته څه وایي دا وحي ده او دا وحي دا د الله د طرف نه ده دی په هر څه باندې خبر وي دا د دې هر څه نه خبر وي لکه تاسو چې واده وکړئ نو بیا کوټې ته ځئ نو چې کوټې ته ځئ نو دا ښځه ته خو څه کېږي که نه ښځه ته خو څه کېږي چې نه وځئ نه استاد دی لکه چې وایي نو چې ولا استاد وایي خو دی نه dia begini ni, benda siapa? Apa dia? Apa dia ni? Dah, bukan apa jadi dari dah. Jangan berfikir ustaz yang akan mesti lakukan untuk diri sendiri. Hari ramai orang dia dah cakap kita tu. Hari terus pun ini ramai orang serana itu. Jadi kita ini dalam ramai tu. Walaqad khashitu ala nafsi. Dia bertawai cuma seraya dari pedas pada. Seraya ada sewa. Maka ulama ulikai sudah ada jununwa. Ulama permai sudah ada. Kode 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 tak sikit. Nabi Alaihi Salam Peyghamber ته چې وحي راځي د وحي د راتلو وړاندې هغه ته پته لګېږي لکه ته چې ناوې ته ورته دننه کېږي نو که چېرته د دې نه وړاندې ته ورغلی وې چې نکاح وغیره دې نه وی شوی نو څه دې خیال دی چې روغ سر به دې نه راوتی وي سر دې در باندې ماتولی پیشوکه ډېره کمزوري ده خو چې ته یې ګیره کړي نو دې په تا باندې حمله کوي دغه شان که ښځه کمزوري هم ده دا شان حالت کې بیا تا باندې خپل هغه زور استعمالوي هغې نه ما چې ته هر څه کوي خو اول تاسو ته ستا په خلاف به کاروایي کوي نو دا چې درته غلې ناسته ده او مسکۍ مسکۍ درته کېږي او ته خوږې راخوږې او ته ورسره خوا کې کښېنې او ورته د هغه کې سینګې سینګې دا خو د دې وجې نه نه چې دا پکې ده د دې وجې نه خو نه چې دا پکې نه هغه پوهېږي چې زه خو پلار او مور او وروڼو ټول درته ورکړي یم دا زما خاوند دی او دی به زما سره هر څه کوي نو ځکه هغه ورته غلي وي مسکۍ مسکۍ کېږي ورته نو چې څنګه دې ښځې ته دا پته او اندازه لګېږي نو د نبي علیه صلات وسلام دا خو د الله جل شانهو جلیل القدر د الله مقدس ده خلک دي نو داسې نه چې اوس یو ناڅاپي هغه وسته پیغمبر شو نه د دې نه وړاندې دي چې نبي علیه صلات وسلام فرمایي چې ما ته اوس هم هغه کاڼي هغه ونې معلومې دي چې زه به په لار روان وم ما ته به سلامونه کوم ما ته به کاڼو ونو به سلام کولو ما ته هغه معلوم دي دا څه دپاره الله ورته دا معلوم کړي دې دپاره چې ورته پته ولګېږي په سفر باندې ځي ورېځې ورباندې سورې کوي
دا د دې لپاره چې د خپل اندازه ولګي راهي نو د متعلق ابو طالب سے ټول چې نه دا واپس دا نبی اخر زمان دی دا د دې لپاره چې د دې حکومت دا خبره ورسي یو دا ذهنن دې تیار شي دغه د وړاندې دا فتوا چې ما ته الله جل شانه وحی راغی ما الله پیغمبر جوړي او دې دا پر الله زمانه علي نو چې یو سړي ته د ټول خبرو پته یې نو هم کوي ونه وي نو دا د مستشرقین یو اعتراض هم دی په مسلمانانو باندې چې نعوذ بالله نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته اولا د دې وجه متعلق پته نه و او دا خبرې د ځان دا یو قسم دی ورته ورته زما دماغ و نعوذ بالله کار کوي چې دا شان خبرې ما ته ذهن ته راځي نو دا د مستشرقین یو اعتراض دی او دا د اتباع شاعرینو د وجه نه چې دا شان ضعیف او کمزوري وجه د دې لپاره ذکر کوي دیم علماء فرمائیں چې دلته نبی علیہ السلام فرمائیں لقد خشیت علی نفسی اذا خپل ځان باندې ویریدل نو دا یره ودا د بیماری دلو چې ما باندې ډېر زیات موږ راغلو ډېر یره را باندې راغله د سینې چې د دې ډېر زیات یری د وجنه زه پاغل شم بیمار شم نو د مرض او د بیماری د دې ورسره خطر نو دا راي علماء دې څنګه څه ترجیح ورکړي چې دا پکې خرای ده لکه سړی باندې یو ناڅاپي بوج راشي یره پی راشي نو هغه باندې خامخا بیماری راځي لکه طالب دې کله چې تموز نه کړي اوس په دوره کې دی او دته یو کاسي چې الګا ته خو کلی ته راځي کنه او بس د جمی پورس نه د جمی مثبت کې نو دغه بوت ورځ نه کې ته خراب شي د بوت ورځ نه کې ته خراب شي او خو نو تختی شي چې دې موږ کې دا په څنګه کو ما په کله نه کړې او څه چې غلط نشم او تقریر می ختم نشي نبی ورنه راځي نو زم نو دا ډیر سوچونه دې کړل نو دا یو سوچ دی دا احتمال شته چې ما یره محسوس کړل په خپل ځان باندې د بیمارۍ چې زه بیمار نشم او دا اکثر کی سړي باندې دا شان سخت حالت راشي دا کیفیت په باندې راځي درې علماء فرمایي چې لقد خشیت علی نفسی د دې نه مراد ده چې نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زما سره یره پیدا شوه خپل ځان باندې د مړکیدو چې د دې د نبی رسول الله د ډیر زور راکول د وجینا زه چې تمر نشم ما ته ډیر زیات زور راکړی دی نو د جبرئیل امین زور او سمزوري کنه نو ما ته ډیر زیات زور راکړی دی چې د دې ډیر زیات دباول د وجینا په ځینې چې زمر نشم یا هغه ټیم کې ما سره یره پیدا شول چې د دې زیات زور د وجینا زمر نشم نو دلته کې لقد خشیت نه مراد خشیت د مرګ دی چې کله زه د باولم ما ته زور راکولو ما سره یره او خوف پیدا شولو د سر د خپل مرګ چې چېرته زه مړ شم د دې ډېر زیاتو زور کولو د وجې نه علما پکې دا صحیح وجه وایي یا د مرض دا وجه او یا د مرګ دا وجه دا پکې صحیح وجه ده بل علما فرمایي چې لقد خشیت علی نفسی د دې معنا دا ده چې ما سره یره او خوف پیدا شو د خپل ځان چې قوم ما ته د دې نبوت او د پیغمبرۍ دعوی په وجه باندې ایزار او نه رسي تکلیف را نه رسي ما سره یره پیدا شو د قوم د طرف نه د ایزار اسانه چې دا قوم ما ته اذیت او تکلیف را نه کی وهل ټکول را نه کی د دې یره د دې خوف ما سره پیدا شو بنو علماء فرمایي کہ لقد خشیت علی نفسی د دې مراد تکذیب د دې قوم دی چې ما سره یره پیدا شوله چې تر اوسه پورې خو قوم ما ته صادق قوانین ویلي تر اوسه پورې قوم ما ته صادق قوانین ویلي بس نه چې دا قوم زما اوس تکذیبونه کې په دې خبره کې چې زه د الله پیغمبر یم الله ما ته پیغمبري او نبوت راکړی دی نو دا خلک زما خلاف نشي او ما زما تکذیبونه کوي بل علماء فرمایي لقد خشیت علی نفسی زما سره یره شوله په خپل ځان باندې د دې چې دا قوم ما لره قتل نه کړي چې د قوم د طرف نه
ما سره د قتل یې پیدا شوه په دې خبره باندې ذکر دا خبره وکم زه د الله پیغمبر یم زه د الله د طرف نه راغلی شوی نو په دې خبره دا قوم مال قتل نه کی مال شهید نه کی دا علماء فرمایي چې لقد خشیت علی نفسی د دې مراد تعییر د قوم دی تعییر چې زه ویریدلم د پیغور د قوم نه دا قوم ما ته پیغور را نه کی څنګه کده دې پس شروع کړل ناشنا نوې نوې خبرې دې شروع کړې تر اوسه پورې سم صحیح وي چې سروې په کار نور رسیدلې ناشنا خبرې دې شروع کړې نو دا څنګه چې پیغور ما ته را نه کی تعییر نو ما سره یره د پیغور د دې قوم چې ما ته دا شان پیغور نه را نه کی نو لقد خشیت علی نفسی حتی خدیجی بیوی ته وایي چې خدیجی ما سره خپل ځان باندې یره پیدا شوله چېرته زه بیمار نشم او یا زه مړ نشم د دې ډېر زیات هغه د وجې نه یا لقد خشیت علی نفسی ما سره یره پیدا شوله د خپل ځان چې زه به تحمل او برداشت د بوج د دغې نبوت ونه کړلی شم دا د نبوت چې کوم بوج دی دا به زه برداشت کړی شم که نه او دا پیغام به زه صحیح صحیح ورسولی شم که نه نو ما سره د خپل ځان یره ده لکه طالب جان دی کس پسې راغلو استاد ته څه کې زه خو دې دلته دوره کې یم ها دوره کې یاره استاد جي موږ ته په جومات کې د ایمان ضرورت دی موږ ته په جومات کې د ایمان ضرورت دی او ستاسو ډېر زیات صفت راته چا کړی دی چې دا ډېر ښه سړی دی او ډېر قابل سړی دی او دا شمعادان سره د تعلق دی او ډېر خوش اخلاقه دی ټول صفتونه دې ذکر کړي او بیا ورته وایي چې استاد جي ته غم مه کوه کور بندوبست موږ درته کړی دی او ماهانه د ټول هر څه اخراجات به دې موږ لرو او د خیره سره 2.5 لکه تنخواه به درته نقده درکوو او د دې نه علاوه چې ستا کوم بیماري وي راغلو اوس دې سړي ته چې دومره زیات هغه ذکر شول نو د ده سره یو فکر پیدا شو چې هلکه دا خو یو طرف ته دا خلک زما متعلق چا خبر کړي چې ډېر ښه سړی دی او قابل سړی دی او خوش اخلاقه دی او د لوی خانداني سړی دی داسې نه چې زه د دوی په معیار به پوره شم که نه به شم او بل طرف ته ما ته دومره سهولتونه راکوي داسې نه چې زه د دوی د معیار برابر که ما راوشئ بیا خو زه ډېر خفه یم نبي علیه الصلاة والسلام هغه لقد خشیت علی نفسی چې ما سره یره ده چې دا نبوت په یو ډېره لویه ذمهداري ده چې دا به زه پوره کړی شم که نه نو ما سره یره ده دې ده داسې نه چې دې کې زما نه کوتاهي ونه شي نو یو دا توجیه دویمه د مرګ والا توجیه او درېیمه د مرض والا توجیه دې درېیو ته علماو ترجیح ورکړې ده او دا نور وایي داسې واهیات دي دا نور توجیحات پکې واهیات دي څه 12 پورې علماو توجیحات ذکر کړي دي په دې کې ها 12 پورې توجیحات یې درته ذکر کړي دي خو دغه درېیمې پکې زیاتې راغلي دي او واضح دي لقد خشیت علی نفسی فقالت خدیجه رضی الله تعالی عنها هغه ورته جواب کړ کلا دا بالکل لا شان نه ده یا کلا حق دا خبره اشیاء دا خبره کلا دلته کې حرف ردع هم کېدلی شي چې نه داسې نه ده او حقا په معنا باندې هم دلته دواړه صحیح کېدلی شي دا کله په معنا د حقا سره راځي او کله په معنا د رد سره راځي چې نه داسې نه ده او دلته کې دواړه معناګانې صحیح کېدلی شي چې کله بالکل ته دا سوچونه کې په خپل ځان متعلق چې سبب تبه د دې هغه نه بیمار شي یا به مړ شي او یا به ته دا بوج برداشت نه کړلی شي د دې وحي دا بوج دا به برداشت نه کړلی شي یا کله حقه ده دا خبره چې والله ما یخزیک الله ابدا د الله په ذات باندې قسمي کله به هم الله ته رسوا نه کېږي الله جل شانو چې کومه فیصله کوي هغه خو ستا د رسوایۍ دپاره خو نه کوي ستا د عزتۍ دپاره خو نه کوي الله ستا د عزت فیصله کړې ده الله تا ته عزت درکول غواړي دا سوچ یې مه کوه علما نظرات فرمایي چې کله نبي کریم صلی الله علیه وسلم د سایه برابره شوله په سور کې شولو نو خدیجې رضی الله تعالی عنها ته ټوله کیسه وکړله او د کیسې نه بعد ورته وویل چې خدیجې ما سره خو یېره شوله چې بیمار نه شم مړ نه شم
او دا بوج به زه برداشت کړی شم که نه به شم ما ته خدایي ده نو ښځه هوښیاره ښځه پکار ښځه څنګه پکار دي هوښیاره الله پاک دې تاسو ته ټولو ته هوښیارې ښځې درکړي او د کمقلو نه هم خدای وساته د کمقلو نه خدای وساته ښځه چې او کمقله شي نو بیا خو ډېر لوی عذاب دی ښځه شي او کمقله شي دا بیا ډېر لوی عذاب دی نو د کمقلې خو ښځې نه خدای وساته که دا اوس کمقله ښځه وی زموږ د دنیا والا په شان یو ښځه وی نو دې به څه کوئ الله تباه شو الله دا جله باندې وکړو نو چې کله یو کس ته خاوند ته څه مسله راپېښه شي او ښځې ته دا خبره وکړي نو هغه په ځان راباندې نو د خاوند حوصلې اوچتېږي که نه دی نور هم بې حوصلې کېږي د نور هم بې حوصلې شي نو ښځه به هوښیاره ښځه به ساتئ او ورته یې چې نن خو یې دا پرته پرته وکړه چې بیا داسې کیسه وشوه تا داسې وکړل هغه ځای کې در باندې خېږي هغه به خوشحاله شي که دغې ارمان هم وي یو مشر استاد دی هغه کله کله داسې کنځلې کوي دلته نه دی نو هغه کله کله کنځلې وکړي او سمې کنځلې وکړي نو یو پکې د یو خان بچی و خانانو بچي خو هسې هم دغه شان شوي که نه یو واوا خان بچی و نو هغه ته یې کنځل وکړله چې ستا داسې وکړمه جي د دې سعادت په انتظار یو مونږ جي د دې سعادت په انتظار یو چې کله به دا سعادت زموږ په برخه کېږي نو داسې نه چې ښځې ته ووایي چې داسې داسې لیکم هغه به ورته چې هغه راځه پرې نو داسې قمقل ټیم دی دا نو ښځه به د الله نه چې غواړې نو هوښیاره یا هغه ستا حوصله شکني نه کوي چې هغه ستا حوصله افزایي کوي چې هغه ستا حوصله افزایي کوي نو صرف دې ته به نه ګورې چې بس زما واده دی او بلې جمعې ته دی او بس وبه شي نه د الله نه به سوال کوي چې ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین نو سترګې به دې په سمه ښځه په هوښیاره ښځه به دې یقینېږي نو خدیجه رضی الله تعالی عنها ته الله ډېر لوی عقل ورکړی ډېر لوی هوښیاره ښځه وه نبي علیه صلات وسلام یې په هر ځای کې ستاسو اسلام مطابق نبي علیه صلات څخه وکړی نه 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 چاته کېږي به نه دا چل دی دا چل دی نو د نبي علیه صلات وسلام ته ډېر هغه اعتماد یې ورکړی دی نبي علیه صلات وسلام چې دا خبره ورته کوي نو دغه وخت کې خدیجه رضی الله تعالی عنها هغه ورته وایي چې دا شان سوچونه مه کوه دا شان سوچونه مه کوه نو دوه قسمه تسلي خدیجه رضی الله تعالی عنها نبی علیه الصلاۃ والسلام ته ورکړي یو قومي تسلي ورکړي دویم فعلي تسلي ورکړي یو قومي تسلي دویمه فعلي تسلي ورکړي نو زباني تسلي هم ورکړي او ورته فعلي هم ورکړي خو بیا ستاسو ذهن ته سوال زر راشي د خدای شان دی سوالونو ته ډېر تکړه چې نه نبي علیه صلات وسلام ته د چا د تسلی څه ضرورت و نبي علیه صلات وسلام ته د چا د تسلی څه ضرورت و چې الله در سره وي جبریل امین در سره وي نو د بل چا څه ضرورت دی نو علما فرمایي چې ګورې چېرته په یو روایت کې هم دا نه دي راغلي چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم دې ته چې لږ مړې لږ د تسلی خبرې راته وکړه که نه چې دا زړه مې لږ مطمئن شي په یو روایت کې چېرته دا نه دي راغلي دا خدیجه رضی الله تعالی عنها د خپلې همدردۍ اظهار ورسره کوي د نبي علیه صلات وسلام سره د خپلې همدردۍ اظهار کوي لکه ستاسو یو شیخ صاحب وي د هغه نه خدای ښځه غواړي هغه نه خدای څه غواړي ښځه ترېنه غواړي نو چې ښځه ترېنه غواړي نو تاسو ورته وویلی بس د الله امر دی او د الله فیصله ده او چې تاسو به صبر کوئ الله به درته دومره اجر درکوي نور ستا دې شیخ ته دا پته نه شي چې صبر کول پکار دي چې ته ورته لګې او یا تا ته زه ویلي چې ما ته دا شان تسلي راکړه نه دا په هر چا هغه خپل اظهار د همدردۍ وي د هر چا اظهار د همدردۍ وي نو خدیجه رضی الله تعالی عنها د خپل طرف نه اظهار د همدردۍ د نبي علیه صلات وسلام سره قولا هم کوي او عملا هم کوي زما په خبرو پوهېږئ ملګرو خوب خو به نه درځي که نه دا خدای ښایسته هوښیارې او ګلالۍ ښځې دله درکړي ایمان خو نه غواړي او نه علم غواړي بس چې ښځې شي نو به دا وي هر څه وي مینیم ایمان دی هلکه چې کوم نیم درکړې د هغې خو فکر اول وکړې که نه څنګه مشر دا مشر ښه سړی دی زوړ ایمان پسې ایښتی دی
خدای مې د زوړ ایمان حفاظت وکړي. نو خدیجه رضی الله تعالی عنها په تسلی ورکړي چې کله والله لا يخزيك الله ابدا، الله په ذات دې قسم چې کله به هم الله جل شانه تعالی را مان مسکو لا يخزيك فمان مسکو کی لا يخزيك فزيبا لا يخزيك الله ابدا، لا يحزنك الله ابدا، کله به هم الله تعالی را نغم جن کوي. لا يحزنك الله ابدا حاصرا، الله وکلهم تعالی نغم جن کوي، الله وکلهم تعالی نه پریشان کوي. دا نو پریشان کوا ولی د نبی صلی الله علیه وسلم پنځه صفات ذکر کړي. د نبی صلی الله علیه وسلم پنځه صفات ذکر کړي. دا ټول صفات دا ټول عادتونه دا پتا کې موجود دي. دا شان ټول عادتونو د ټول اخلاق والا سره دا الله مدد شامل حال وي. نو دا شان سوچونه مکوا. اولنې صفت د کېدا چې انک لتصل الرحم، دا د رشتہ دارانو سره رشتہ پالي، د رشتہ دارانو سره رشتہ پالي. او چې څوک د رشتہ دارانو سره رشتہ پالي د هغوی په ښېګړه کې د هغوی په غم کې دی ورسره شریک کي، تعاون ورسره کوي، د رشتې حق ادا کوي، نو دا په الله ته خوښ دی. نو چې کوم سړی الله ته خوښ وي الله په هغه ته عزت ورکوي، رفعت ورکوي، تا ته هم الله عزت او رفعت درکوي. نو یو صفت د کې دا دی. دویم وتحمل الکل، چې ته به بوج برداشت کړې د بوجلو. پرون چې کوم قاري صاحب عبارت وی نو هغه څه ویلو وتحمل الکل. پرون قاري صاحب څه ویلو تحمل الکل، یعنې قاري صاحب غلطي ویلو. نو دا ګوره زه تاسو په ستاسو سبق هم یادوم، زه تاسو پسې ستاسو سبق هم یادوم، زه خپل هم یادوم او ستاسو والا هم یادوم. تاسو لفظ د کل ویلی و نو چې بیا دا کل ونه وایي چې هر یو قاري صاحب و، قاري صاحب اوس راته یاد نه دی چې کوم یو له پریشان دی، خو ټکي غلط ویلی و. بس چې هر څوک ګوره صحابه کرامو کې ډېر صحابو نه کار شوی، نوم یې چېرته په حدیث کې نه دی راغلی، نوم یې چېرته په حدیث کې نه دی راغلی. ذکر دا د عمل شوی دی خو نوم یې نه ذکر شوی وي. ځکه نبي علیه السلام راووتلو چې د لیلة القدر متعلق اطلاع ورکړي چې په کوم تاریخ باندې ده. چې راووتلو یو دوه کسان په جګړه وه، هغه دوه صحابو ته معلوم دي، هغه دواړه صحابو ته معلوم دي خو نوم یې نه دی اخیستی. نو تاسو به هم نوم نه الی د چا عیب به نه ذکر کوئ، بس څوک ونو چې درته معلومه وي. نبي علیه السلام بعد وفات تپوس کوي چې هلکه دا کار چا کړی؟ صحابو چغې نه دي وایي چې دغه دی دا دی، نه خاموش شوي دي. صحابو څه اختیار کړې ده؟ خاموشي اختیار کړې ده. چې نبي علیه السلام په مونځ باندې ولاړ او شاته طالبان پسې ولاړ دي، نو یو پکې وي ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. نبي علیه السلام وګرځولو، هلکه دا کلمات چا وویلې؟ طالبان ته معلوم و که نه معلوم و؟ ټولو پرې ځان کړی و. دی وایي چې هلکه دا کلمات چا وویلې؟ بیا ټول طالبان ویلي، حل نه وایي ورته. او درېیم ځل بیا دی چې هلکه غلطه خبره یې نه ده کړې، دا څوک و؟ بیا هغه خپله لاس اوچت کړو چې دي زه ومنم. زه چې هغه ته رالم جمعې ته، خو لږ ساه ومه په منډه رالم، نو ځکه زما د خولې نه الفاظ په اوچت آواز سره وایي. نه غلط کار دې نه دی کړی، صحیح الفاظ دې ویلي دي. ما ډېرې پریشې وکتلې چې د یو بل نه وړاندې کېدلې ستا دا کلمات یې لیکل. نو صحابو د یو بل شیطانت نه کولو، صحابه کرامو د یو بل شیطانت نه کولو. ولې؟ تربیت یې په دا شان نهج نبي علیه السلام کړی و چې ما ته به د طالبانو شیطانتونه نه کوی. زه غواړم دا چې زه د طالبانو ته مخامخ شم په دا شان حال کې چې زما په زړه کې یو طالب ته مخیرې نه وي، چې زما په زړه کې یو طالب ته هم خیرې نه وي. چې هلکه دا به کوم یو دي، دی به څه وي دي، او ولې ما د سره څه لږ کړې وه. نو بیا د دې یو د وجې نه د ټولو سره د خلکو ورانه شي. دا ښکلی تربیت دی. نو تاسو به هم دغه شان د خپلو کشرانو تربیت کوئ چې بس چا څه ویني ما پسې څه یې کړي دي را سره، بس ما ته حل مه وایه، ما ته حل مه وایه. بلکې بد یې ویې کړلو د مخې دې رڼا شي، بد یې ویې کړلو د مخې دې رڼا شي. چې د دې یو طالب د وجې نه چېرته زما د نورو سره نفرت پیدا نه شي. دا ښایسته اصول د زندګۍ دي. پوه نه شوې دي ګوره څنګه چې په سنا باندې ښکاري
کنه وسره انا سره غلې شو وسکو شو هغه یې ته حال نه راځي وتحمل الكل تبو د بوجلو بوج اوچته سمانا چې کوم هغه خلک چې هغه په یو کار باندې قدرت نه لري نو ته د هغوی ضرورت پوره کولو کوشش کې لکه یتیمان دي دا بوج دی یتیم دا بوج دی ته د دې بوج برداشت کې کونډه ته هغې څوک نشته دی نو د هغې بوج ته برداشت کې معذوره دی په لاس پو باندې په سترګو باندې نو د هغې بوج ته برداشت کې ضرورت ورته پوره کې تعاون ورسره کې نو دا ښکلې صفت دی که خراب صفت دی ملګرو یا ملګرو تاسو ته ناته صفت دی که بد ښه صفت دی نو تاسو ځان کولی نه پیدا کوئ د بل نورو خلکو دپاره خوښ دی چې راځئ چې په واضح جهان کې کشمیر وي خپله قلم نه نړی په کشمیر باندې ټول خلک د دلا د باندې وویستل او خپله پرې ورنه راغلی نو تر کومه پورې به موږ دې خلکو ته چې دا ډېر ښکلي صفات دي خو ځان کې ونه پیدا کول پکار دي نو دا صفتونه چې کوم د نبي اسلام ذکر شوي دا به ځان کې پیدا کوو د رشته دارانو سره به رشته پالو دویم چې کوم هغه خلک دي ضرورتمند خلک دی حاجتمند خلک دی د دوی د ضروریاتو د حوایجو د دوی د پوره کولو به کوشش کوو څومره زمونږ د لاسه کېږي منډه ټرډه د هر چا سره حتی الامکان وهی باقي د هغه کار کېږي نه کېږي الله به تا ته پوره اجر درکوي نبي علیه السلام ته به چې څوک دا شیان راغلو صحابه ورته به ویل چې د خدای بندګانو ما ته سفارش وکړئ ما ته د دې طالب سفارش وکړئ د ده کار کېږي یا نه کېږي خو تا ته به الله اجر درکوي او زمونږ مزاج دا دی چې څوک راته سفارش وکړي هغه سفارش والا هم راباندې بدلوي هغه سفارش والا هم راباندې بدلوي نو دا خوشي عادت دی نه چې چا ته سفارش وکړلو نو د هغه سفارش ته ډېره دي بلکل بېغمه شئ تاسو نو بس چې کله طالب جانه راشه ولې څه چلو اوسه پورې ولې نه وي یاره بچې سیده که نه دا چې کومه هستي تا ما ته راوستې وه د دې نه خو موږ مخ نه شو اړولی او د دې خبره موږ نه شو غورځولی خو داسې ده چې د هر چا خپلې مجبورې که نه ګوره ستا نه مخکې دومره خلک راغلي وو په هغې کې دومره اخیستلې شوي دي او دومره واپس شوي دي داسې نه چې هغه پیل شوي دي نو اول حق به چې هغه خو چې که موږ اخیستلی شوې هغه به م اخیستی دی او ته اوس لږ ډېټ هم راغلی او داسې وکړه چې ګوره هغه ته بیا مه وایه او بیا پسې مه ورځه چې زه خو یې وانه اخیستلم زمونږ دا عذر دی که ته ورته بیا ووایې بیا به زه تا ته دغه خبره کوم نو هغه اصلي مه پر تکلیف کوه او ځان هم تکلیف کوه بس بل ځای کې ځان ته هم وکړه نو د ده سفارش یې قبول کړلو دې بل ته یې تسلي مو ورکړله داسې ورکړي چې ګرځئ ګرځئ د کوڅټه مشکو په شان هر څه وشي او بیا تاسو راځئ دلته کې مونږ په هغې باندې دغه کوئ نه داسې غلطه ژبه مه استعمالوه دا خبره خو تا په خپل انداز کې هم کولی شوه په خپل انداز کې ولې نه کوي نو سړي به تسلي وشي ویې به وشي او خفه کېږي به هم نه بېګا یو کس را سره ناست شو اوس یو د درېو څلورو کالو ماشوم وي نو سبق ته راځي نو هغه ما ته دا خبره وکړله چې زما زوی ما ته وایي چې پلاره ما ته بیا ونه وایي چې کنځل مه کوه ما ته ولې کنځل خلک نه کوي دا خو بد شی دی وایي نه زموږ قاري صاحب مونږ ته کنځل کوي څه کنځل درته کوي بیا هغه مونږ ته خبیث وایي هغه مونږ ته خبیث وایي د خبیث خو خنزیر وي او خبیث وایي منافق وي او کافر وي بس د نور سبق ته نه ځم د نور سبق ته هم نه ځم نو ګوره تاسو خو دې ژبې نه الفاظو ویسته تاسو خو هغه خپل یو وړه خبره راته ښکاره کړې ده د دې نه بل سړی دومره وړوکی ماشوم دی دومره ترې نه متاثره شوی دی مثلا زه نور سبق ته ځم نه قل لا یستوي الخبیث والطیب کېدای شي آیت ته چېرته ویللی نو وي خبیث خو منافق وي خنزیر وي او د قاري صاحب مونږ ته خبیث وي نو په دې خبرو کې به تاسو ډېر احتیاط کوئ ستاسو د هرې عاداته خلک ګوري او بیا چې د اهتمام په دفتر کې ناست د نظامت په دفتر کې ناست بیا خو د خلکو ستا نه ډېر زیات امیدونه وي چې څومره ستاسو عهده غټېږي نو دومره به سینه ورته غټوئ دومره به سینه غټوئ داسې نه چې ته دې عهدې ته ورسې بدماش شان له جوړ کړي نه ته به بلکل ځان به له خاورو سره خاورې کوې څوک به درته کنځل کوي څوک به تېزه خبره کوي او څوک به درته دمکي درکوي ته به ورته سخته خبره نه کوي
کته کې کوڅه ته راځي دا اسینه راځي یو نو د دې خبرو باندې خیال ساتي او تحمل الکل نو د بوجلو بوج په پورته کوي د بوجلو بوج په پورته کوي د صفات په پران کې پیدا کوي ویګه مرګ وکړه او چې په دې د جنت له تاسو چې د تکړه چې په دې وایي د دې په منبر کې نه دا دې خیرته دا د منافقانو صفات دا خو له باندې کوم یو صفات شته نو په دې انداز باندې کله هم بیان وکړي چې خلک یې صفات کوي نه خراب خبره دا په هر ځای کې بیا چې په جمعه کې په منبر کې او وړي کوي دا خبره په خپل ډیره بدلېږي په جمعه کې په منبر د پاسه او مولا دا خبره په خپل باندې بیا ډیره بدلېږي نو کله په خمیت باندې کې بیا غلطه غلطه خبره مه کوئ غلطه خبره مه کوئ چې اوس ورباندې پښیمانه یو عام سړی درته راشي یو عام سړی هغه درته راشي او هغه تاته داسې یو خبره وکړي ته به ورسره پریشان کوې ته واقعي ما ته څه پته وه چې دا خبره وتكسب المعدوم تكسب تكسب د باب افعال نه هم راغلي ده او د مجرد نه هم راغلي ده تكسب المعدوم نو د دې څه معنا ده د دې کوم معنا غواړي علماء یو د ذکر کوي علماء چې تكسب غيرك المال المعدوم تكسب غيرك المال المعدوم چې ته د بل چا د پاره غټي هغه مال چې دا سره نشته دی سمانا معنا دا چې محنت کی خواري کی او په خلق باندې لګي محنت او خواري کی او په خلق باندې لګي دا څومره خپل صفت ده نو په خلق کې استخدام راځي استعمال هم راځي استعمال پلان راځي او استعمال خپل خپلوان رشتہ داران ټول خپل د ټول د تکلیفي داخل دي چې ګټي ته او خاص کې په نور باندې خپل کوي او خپل صفت ده موږ نوري ګټي او موږ ورته ناشي او به چې خواره کې هغه رواني ځان کوي نو موږ یې ځل کړي د قسمت سره کوي او هغه خواره کې پناټه کوي او یا ځان ته نسوار راځي او زموږ د امید پیدا شي اوس په ماته سره کوي نه ځان کې بدا صفت پیدا کوي چې څوک معدوم المال دي چا سره مال نشته غریبانان دي فقیران دي مسکینان دي ته ګټاو په دې باندې خرج کوا په هغه باندې تكسب غيرك المال المعدوم ته په ګټي د ځان نه علاوه نور هغه خلکو لپاره چې هغوی سره څه شی نشته دی د هغوی د لګولو د هغوی د خرج کولو لپاره ته د دې محنت او خوارۍ کې دیم علما ته فرمایي چې تکسب غیرک او تکسب المعدوم دلته کې د دې مراد دا دی چې تکسب غیرک الفواید ومکارم الاخلاق تكسب غيرك الفوائد ومكارم الاخلاق چې ته د نور خلکو ته د فائدې د ګټې خبرې ښې او ټول اخلاق او تعلیم او تربیت ورته کې نو دا شان سړی په الله نه خرابوي ځکه چې په خپل د خپل صفات موجود دي چې بل ته تعلیم او تربیت کوي نو تكسب المعدوم ته ګټې اعمال معدوم لره بعض روایتونو کې دا لفظ د معدوم په ځای باندې معدم راغلی معدم دا ویل کېږي فقیر ته معدم ویل کېږي فقیر ته چې فقیرانو محتاجانو ته خپل مالونه ګټي بل صفت دا دی چې وتقری الضیف وتقری الضیف چې د مېلمنو مېلمستیا کې د مېلمنو مېلمستیا کې دا ټول صفت دی او دا د انبیاء کرامو صفت دی او بیا بالخصوص د ابراهیم علیه السلام امتیازي شان امتیازي صفت بغیر د مهمان نه به ډوډۍ نه خوړل دا نه حضرات صحابه کرام کې دا شان صحابه چې بغیر د مهمان به ډوډۍ نه خوړل عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما دا هم په دې صحابه شو چې دا بغیر د مهمان ډوډۍ نه خوړل چې ډوډۍ به تیار شو پاتې کوي چې ورسې مسافر وګوره کوم طالب وګوره کوم مسکین وګوره ما ته راوړل یو ورځ یو
مېلمه ورته راوستو ډېره زیاته روټۍ وخوړله مېلمه یې راوستو هغه ډېره زیاته ډوډۍ وخوړله مېلمه نو چې دې مېلمه ډېره ډوډۍ وخوړله عبدالله بن عمر صاحب وروسته دې خادم ته وایي چې دا سړی بیا رانه وایي دا سړی بیا رانه وایي ولې وایي ځکه نبي علیه صلات وسلام فرمایلي دي چې مسلمان په یو کل مخ خوراک کوي او غیر مسلم په اووه کل مخ خوراک کوي مسلمان په یو کل مخ خوراک کوي او غیر مسلم دا په اووه د ډېر زیات خوراک وکړو دا ماته ټیک نه ښکاره کېږي بد دا بیا ماته مه راوله او د نبي علیه صلات وسلام حدیث دی چې لا یأکل طعامک الا تقی لا یأکل طعامک الا تقی نو چې کته چاته څه ورکې نو نیکانو انتخاب کوه خو خلکو باندې خوراک کوه نو دا سړی ډېر ویښېدونی ما ته څه ښکاره نه شولو ډېر خوراک کول دا څه کمال نه دی ښه نو د ډېر خوراک نه ځانونه بند کړئ ځانونه کنټرول کړئ په لږ باندې ګزاره کوئ وتقرض ضيف ته مېلمنو مېلمستیا کې په پنځم صفت وتعین علی نوائب الحق ته مدد او نصرت کې په هغه حوادثو د حق نوائب د نائبة جمع ده نائبه دا ویلې کېږي آفت ته مصیبت ته حادثې ته غم ته نو څه معنا ده د دې یو معنا علما د دې دا وتعین علی نوائب الحق ته مدد او نصرت کې د مصیبت زده خلکو او چې دې ته دا مصیبت په حق رسیدلې دې ته دا مصیبت په حق رسیدلې سمانا معنا ده یو کس ته د هغه مال ختم شو یو کس ته د هغه مال ختم شو ولې ځکه چې ډېر زیات سخیو لکه ډېر زیات سخیو اوس د دې سخی ته په خپل ضرورت او حاجت دی نو چې کله دلته حاجت او ضرورت شو تا ته پته ولګېدله نو ته د کس ته ورځې د مدد او د نصرت کې ځکه دلته دا مصیبت چې راغلی دی پریشانه شوی چې دی د حق په وجه باندې دی چې د خپل مال ټول په حق کې لګولی او اوس نن په خپله محتاج شوی دی نو تا د دوی سره مدد کې دیم په ناحقه کې دا مال ضایع کېدلی لکه یو کس مالقم شولو دیوالي شولو ولې سودخورو ولې هلکه ډېر شولو جوارګرو نو چې په جوارۍ کې په سودخورۍ کې هلکه ولې دا همدغه دومره غریب شولو ځکه چې پوډري شولو نشهیي شولو نو چې نشهیي چې خو هر څه بیا خرڅوي که نه ختموي نو دا نوائب حق نه دي نو دې په نوائب حق کې ته د خلکو مدد او نصرت کې چې کوم حوادث واقعات مصیبتونه د حق په وجه باندې چا ته رسېږي ناحقه نه هغې کې ته د دوی سره مدد او نصرت کې او دا بل سړی دی غریب شو ولې ځکه په ډبانو باندې د پیسې شیندلې نن ورسره هېڅ نشته دی ښځه بیماره او ورسره پیسې نشته خو د ټول عمر په ډبانو شیندلې دي په اجراګانې ورکړي دي نو دا نوائب حق نه دي ورسره نو د ده سره مدد نه مدد به د هغه چا سره کوي چې هغه خپل حق په حق کې لګوي بل علما فرمایي چې نوائب نه مراد آفات سماویه دي نوائب نه مراد څه دي آفات سماویه لکه یو کس ته حالت الله پاک یې جایداد ورکړی دی او ښه ډېر غنمې پرې کرلې دي خو د خدای شان و چې ګلۍ پرې وشوله ټول غنمې را پرېوتل او بل بیا اوچت نه شو خراب شو او باغونه یې دي ښه ډېر لیکن ګلۍ پرې وشوله ټول باغونه یې خراب شو نو دا په ده باندې آفت سماویه راغلی دی اوس ته د ده سره مدد او نصرت کوه تعینو علی نوائب الحق چې ته ته آفات سماویه والا هغوی باندې سره مدد کې دارنګه زلزله پرې راغله سیلاب پرې راغلو او یا د ډېر سره مالونه را روانو او دکان یې اور واخیستلو کنټینر یې اور واخیستلو کشتۍ په سمندر کې ډوبه شوله نو دې ته څه ویلي کېږي آفات سماویه که په دا شان موقع کې ته د خلکو سره مدد او نصرت کې نو د دې ښو صفتونو والا الله خو نه ضایع کوي دا شان ښکلي صفاتو والا الله نه ضایع نو دا پنځه صفات د نبي علیه صلات وسلام خدیجې بیبي ذکر کړل تر اوسه پورې لا نبي شوی نه و دا د وړاندې نه دا صفات پکې موجود دي
دا صفات چې کوم د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ذکر شوی تاسو ته کیسه د هجرت د ابوبکر رضی الله تعالی عنہ راشي ان شاء الله واقعا د هجرت د ابوبکر رضی الله عنہ ابن الدغینه دا یو ملک ته سردار دی دیو ته مخه ته ورزي مخه ته دی ورغلو وسکه ابوبکر بس یې سمستاپو موږ نه پری نه راځه تب تاسو د خلکو د لیکلي وطن نه نزي تاسو د پاتې کېدو والای تاسو د اشاره ورو والای چې کوم د کار خلک دي هغه نه شړي د کار خلک نه شړي کله کار زینه شکر او چې د کار خلک دي د کار خلک څو نه شړي او د کار خلک په خپل دي لکه زمونږ خلک چې دا کیسه کمال دی انګریزانو نه وځلې که اعلی ډاکټر دی نه حالا انګریزانو نه وځلې که اعلی انجینیر دی هغه د انګریزانو وځلې که اعلی ساينسدان دی هغه د انګریزانو وځلې او که چېرته یو هوښیار سیاستدان دی هغه تاسو نه انګریزانو په خپل لاس کې واخیستلو نو چې کوم د صلاحیت والا خلک دی د کار والا خلک دی هغه خلک د ټول په پیسو خلک دي نه کوم داسې صفات والا یې هغه د خپل ملک او د خپل قوم د دې خدمت کوي د ملک او د قوم د دې خدمت کوي نو داسې وکړئ چې تاسو کې صلاحیتونه پیدا شي هغه بیا تختې دی ما لينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم نو د خپل قوم د خپل ملک او د وطن دا حق دی در باندې نو د دې به خدمت کوئ تختې بنا نو چې کوم د کار خلک دی بیا هغه خو نه ویستلی کېږي او نه به دې وځي نه ویستلی کېږي او نو بیا د ابوبکر صاحب صفات ذکر کوي دغه پنځه صفات چې کوم د نبي علیه السلام خدیجې ذکر کړي دي هغه ابن الدغینه د ابوبکر صاحب دپاره ذکر کوي نو الله د دې په منځ کې ډېر یو شانوالی پیدا کړی و نو دا خبرې ورته وکړلې نو تا خو هغه د قولي تسلي وه قولي تسلي اوس فعلي تسلي ورته ورکوي فانطلقت به خدیجه خدیجې رضی الله تعالی عنها بوتلو نبی علیہ السلام نبی صلی السلام بوتلو به ضمیر نبی علیہ السلام ته راځي دوی روان کړو بوتلو حتی اتت به ورقه تر دې پورې چې ورسره ورقه ابن نوفل ابن اسد ابن عبد العزى دا څوک ابن عم خدیجه دا د خدیجې رضی الله تعالی عنها د هغې د تره زوی د خدیجې رضی الله تعالی عنها د تره زوی نو دا ورقه ابن نوفل ابن اسد دی او خدیجه رضی الله تعالی عنها هذه خدیجه بنت خویلد ابن اسد خدیجه بنت خویلد ابن اسد نو دا ورقه نیکه هم اسد دی او د خدیجې رضی الله تعالی عنها نیکه هم څوک دی اسد دی نو دا نوفل او خویلد دا دواړه سره څه دي ورونه دي نو دا د خدیجې رضی الله تعالی عنها د تره زوی دی ابن عم خدیجه دا څوک چې دلته راوستلو وکان امرأ تنصر فی الجاهلیه دا یو داسې شخصیت و چې د په زمانه جاهلیت کې نصرانیت اختیار کړی و زمانه جاهلیت کې نصرانیت اختیار کړی و په دغې زمانه جاهلیت کې د پاکو نفسونو والا خلک هم موجود وو ښه خلک هم موجود وو نو په هغې کې دوی به د حق په تلاش کې وو د حق پسې به ګرځېدل د جاهلیت والا او د جهالت نه به یې نفرت و د جاهلیت والا او د جهالت نه به نفرت و نو په هغې کې دا ورقه ابن نوفل صاحب هم او زید ابن عمر ابن نوفیل زید ابن عمر ابن نوفیل دی هم په دغې پاکو خلکو کې دی دا دواړه لیدلي د حق د طلب او د تلاش لپاره نو دا زید ابن عمر لاړو اول یهودیانو هغوی ته چې یاره زه یهودي کېدل غواړم او دا شان د مکې مکرمې خلک شو قریشو نو هغوی د دې خلکو ډېر قدر کولو نو ورته وایي چې ټیک ده ته یهودي شه خو لیکن د الله غضب ته به ځان ټینګې ځکه یهودیان څه دي مغضوب علیهم دي که نه نو د الله غضب د دې څه حصه برداشت کوي نو زید ابن عمر ورته وایي چې صرف دا څه وی زه خو د الله د غضب نه تښتم نو چې په دغې دین کې ما باندې د الله غضب کېږي دا زمانه دی پکار بیا تلو یو نصراني ملا ته ورغی هغه ته چې یاره د عیسایت قبلو ما یہ قبول کا فلانتی بھائی قبولی کا فلانتی بھائی تو خدا خدا لعنت نہ تختم
نو زه څنګه به زه څه چلو کوم هغه وی چې غضب په در باندې راځي ته اعلان کیږي نو زه څه چلو کوم هغه څه سره وته چې شوکا تلارشه ملت ابراهیمی باندې شوی دا څه شی دی دین حنیف اختیار کا ودان ابراهیم علیه السلام ملت ته دا هغه دین دی بدا خبره جوړې ده دی واپس مکی مکرمه قرار جرادو خان کعبه سره ودرېدل د ټول خلکو ته اعلان وکړو چې تاسو ټول خلک په دې باندې گواشه چې د ابراهیم علیه السلام په ملت یم د ابراهیم علیه السلام په ملت یم نو د دې کافرانو چې کوم د جاهلیت اعمال وغي کې به شرکت نه کولو خیر الله په نوم باندې علالي کولې دا بد نه پړلې دا نه غدي ودا جنګه خوري ژوندې دی ورته هغه شروع جنانه خاوي ما ته راکې نو دا جنګه بچا خوري ادب ته نه واپس نو 200 جنګه د مرګ نه بچ کړی څومره 200 جنګه د مرګ نه بچ کړی وي او چې کله ودا جنې وغټ شو لا پیغله مشوره دی او خپل خبر درالو ورستا غلول او هغه زما سره تربیت نو ورکړې ده اوس پیغله شوی ده کوي خو ته واپس کومه او نه هغه کې نو بیا ته نه بیغه ما دې ته واده کوم دا واده بندوبست زده کوم نو دا څنګه څه وکړي نه کې ودا د مرګ نه بچ کړی دي او به رسو زوی سعید بن زید زوی سعید بن زید عشره مبشره وکړي سعید بن زید عشره مبشره وکړي نو دا لوی شخصیت ته د عمر رضی الله تعالی عنہ د خور خاوند چې د فاطمه بنت خطاب چې کوم خاوند دی سعید بن زید ادا د زید بچیو دیم دا ورته کې نو په نو د نصرانی شوی دی نو د مختصر حالت ذکر کی کان امرا ان تنصر فی الجاهلیه چې د نصرانیت اختیار کړو په جاهلیت کې وکړنه یكتب الكتاب العبرانیه چې دا عبرانی لیکل هم کولای شو عبرانی لیکلو باندې هم د قدرت